نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم من اعتكف عشرا في رمضان كان كحجتين وعمرتين. زما عزتمندو د رمضان مبارک اخیره غشره شروع شوه. په دې عشره کې چې کوم ملګري اعتکاف ته ناست وي نو د هغې په باره کې د اعتکاف فضایل او مسایل ذکر کوو. د اعتکاف ډېر زیات ثوابونه دي. د اعتکاف ډېر زیات فضایل په احادیث مبارکو کې راغلي دي. خصوصا د دې اعتکاف د معتکف دپاره کله چې یو بنده خپل زړه د ټولې دنیا نه یو طرف ته کړي او خپل مولا طرف ته متوجه شي لکه یو سائل چې د چا په دروازه کې پروت دی او وایي چې تر هغې به د دې ځای نه نه پاسم چې تر څو دې زما دا حاجت پوره کړی نه وي. نو بنده د الله تعالی په دربار کې فروزي وایي چې تر څو دې راته بهنه کړې نه وي د دې ځای نه به فا نسم. نو الله رب العالمین یو غني بادشاه دی او ډېر غیرتي بادشاه دی چې بنده د الله رب العالمین په در کې فروزي د دې در نه بل در خو نشته. نو عمده الله رب العالمین به موږ او تاسو ته بهنه او مغفرت کوي. حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما فرمائی چې پیغمبر علیہ السلام فرمایلی دی من اعتکف عشرا فی رمضان کان کحجتین و عمرتین. چا چې په رمضان کې لس شپې ورځې اعتکاف وکړو د دا عمل داسې دی لکه د دوه حجه وکړل او دوه عمرې وکړې. بل حدیث کې راغلی دی چا چې یوه ورځ اعتکاف د الله رب العالمین د رضا دپاره وکړو د دوزخ ترمنځ به درې خندقه فاصله الله رب العالمین راولي ابعد مما بین الحافقین. نو اوس د حافقین لفظ راغلی دی. آیا حافقین څه ته وایي؟ د دې دوه معنی دي. یو معنی دا چې د مشرق او د مغرب په منځ کې چې څومره فاصله ده نو دې ته حافقین وایي. دویمه معنی دا ده چې د ځمکې او د اسمان په منځ کې چې څومره فاصله ده نو دې ته حافقین وایي. د دواړو خلاصو مطلب دا ده چې معتکف په د دوزخ نه دومره لرې وساتلی شي چې دوزخ ته به خدای پاک نه داخلوي. د معتکف په باره کې حضرت عبدالله ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چې معتکف د ګناهونو نه محفوظ دی او د ترا تمام نیکی او د هغې اجر او ثواب داسې ملاویږي لکه چې په خپله دغه نیکي کوي.
مطلب دا چې اعتکاف والا تلویه فایده دا چې یو بنده څومره ورځې اعتکاف کوي نو دی د ګناهونو نه محفوظ وي. هغه ګناهونه چې د مسجد نه بهر دنیا کې د کول د هغې نه محفوظ دی. د الله پاک نوره مهرباني پکې دا ده چې بهر نور خلق څومره نیکۍ کوي نو دی په هغې کې شامل نه دی. دی یې نشي کولی خو په حالات د اعتکاف کې هغه نیکۍ د ده په عملنامه کې خامخا لیکلی شي، ثواب یې دله ورکولی شي. مثال په دور یو انسان په مسجد کې اعتکاف ته ناست دی، دله چا تپوس پوښتنه نه نشي تللی، دله دا ثواب هم ورکړی کیږي لکه چې د بیمار تپوس پوښتنې له څوک ځي. نو الله رب العالمین که دا انسان سحر لاړ شي نو د سحر نه الله رب العالمین او یا زره فرشتې د دې انسان دپاره مقرر کړي او تر ماښامه پورې د انسان له د مغفرت دعاګانې غواړي. دغه رنګې که ماښام یو انسان لاړ شي نو د ماښام نه والې تر د سحره پورې او یا زره فرشتې د دې انسان دپاره د مغفرت دعاګانې غواړي. دغه شان یو بنده ته د مسجد نه بهر څوک غریب ښکاره شو، څه امداد تعاوني ورسره وکړو لکه کونډې رونډې یتیمانان غریبانان، دوی سره نور خلق امداد کوي او دا بنده اعتکاف کې دی، غریبانان یې هډو لیدلې هم نه دي، بیا هم لکه چې دې خلقو سره امداد کوي دا ثواب ورله لیکلی شي. یا یو بنده بهر د یو عالم د یو بزرګ مجلس ته ځي، په دې تلو کې ښکلې ښکلې خبرې اوري، په دې ثوابونه حاصلوي. اعتکاف والا خو هلته تللی نه دی او دا علمي مجلسونو ثواب ورته ملاویږي. یا یو بنده په دنیا کې نورو ملکونو ته روان دی د تعلیم دپاره د علم حاصلولو دپاره یا د تبلیغ دپاره ځي، نو معتکف په اعتکاف کې ناست دی خو د دې ثواب ورته بیا هم الله رب العالمین هلته ورکوي. د پیغمبر علیه السلام اعتکاف عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې پیغمبر علیه السلام به د رمضان اخري 11 شپو ورځې کې اعتکاف کولو. د عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ زوی حضرت نافع رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې ما ته مې خپل پلار په مسجد کې هغه ځای وښودلو چې کوم ځای کې به پیغمبر علیه السلام اعتکاف کولو. بل حدیث کې دی نافع رضی الله تعالی عنہ د عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ نه نقل کوي چې پیغمبر علیه السلام به کله اعتکاف کولو نو استوانه توبه یا استوانه ابولبابا په مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم کې یو ستن ده، هغې سره به یې خوا کې اعتکاف کولو. ابولبابا یو ښکلی صحابي و، هغه نه یو ځل غلطي وشوه د پیغمبر علیه السلام دراز خبره ترې بې احتیاره ووتله، په هغې هغه پښیمانه شو چې دا خو مې غلطي وکړه. نو په مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم کې یو ستن پورې ځان وتړلو چې تر څو زما توبه الله رب العالمین قبوله کړې نه وي، الله رب العالمین راته معافي کړې نه وي، دې ستنې پورې به تړلی یم.
پیغمبر علیه السلام چې دا خبر را ورسېدله نو وی فرمایي که مال راغلی وو ما به ورله د الله رب العالمین نه معافي غوښتلې وه خو چې د ځان په دې ستنې پورې تړلی دی نو دی فیشه او خدای پاک پوشه څو ورځې په هغه ستنې پورې تړلی وو بېهوشي به بې هم راتلله بیا الله رب العالمین حکم را ولېږلو چې ابولبابه ته وایه چې ته مې بخلې الله تعالی د طرف نه ورته معافي وشوله پیغمبر علیه السلام ملګرو ته حکم وکړو چې ابولبابه رضی الله تعالی عنه ته مبارکباد ورکړئ چې الله تعالی وبخلې او ځان پرانیزه هغه وویل چې تر څو پورې پیغمبر علیه السلام پرانیستی نه یم دې ستنې پورې به تړلی یم نو په خپله پیغمبر علیه السلام ورغللو او دی یې پرانیستلو دغې ستنې نه نو استوانه توبه استوانه ابولبابه هم وایي پیغمبر علیه السلام چې به اعتکاف کولو دغه سره خوا کې به ورته بستره ویره کړې شوه یا به ورته کټ واچولی شو اوس دغه ځای کې دغه ستن هم شته دی خو هغې باندې لیکلي دي استوانه سریره په هغه ستن باندې بره دا نوم لیکلی شوی دی استوانه سریره دغه ستن د پیغمبر علیه السلام روضې مبارکې سره معرب طرف ته پیوسته ده دا حدیثونه دا معلومه شوه چې اعتکاف والا دپاره په مسجد کې بستره ویړول هم جایز دی الله پاک ته د عمل کولو توفیق راکړي و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین